بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو مسلمانانو کتونکو اوریدونکو، دا یو مسله ده، په دې باندې ځان پوه کړئ چې کله یو سړی د خپلې بیبي سره ګپ شپ لګوي او د هغې سره مستي کوي او د هغې سره ناسته کوي، یا بلې پردۍ زنانه باندې نظر ولګي د خواهش په بنیاد باندې، د نفسي خواهشاتو په بنیاد یا هغې ته ګوري او د هغه د ذکر نه په دغه ټایم کې یا د هغه د اندام مخصوص نه چې کوم ته ذکر ویلی شي د هغې نه کومې اوبه ځي، کوم څاڅکي ځي، آیا په دې باندې په دې اوبو سره په دې سړي باندې غسل واجبېږي او که نه؟ نو په دې کې تفصیل دا ده چې د دې نه چې دا کومې اوبه وځي او د ده نه دا کومې د دې ذکر نه کومې اوبه ځي، نو دا په درې قسمه دي. یو هغه اوبه دي چې هغې ته مني ویلی شي، چې هغه ټینګي او هغه د انسان د دې ذکر نه په خواهشاتو سره او په ټوپ سره چې کوم دی نو هغه وځي او هغې ټایم کې چې کوم دی نو انسان ته مزه میلاویږي او په خواهش سره وځي او په ټوپ سره وځي، نو دې ته مني ویلی شي او په دې سره په انسان باندې چې کوم دی نو غسل واجبېږي، دی به غسل کوي. دویم نمبر هغه اوبه دي چې هغه د انسان په داسې حالات کې ځي چې هغه د یو زنانه سره د پردۍ زنانه سره یا خپلې زنانه سره ناست وي، د هغې سره ګپ لګوي، هغې ته ګوري، هغې سره مستي کوي او د هغه د دې ذکر نه یو څاڅکی ځي یا لږې شانتې اوبه ځي، نو دا اوبه چې دي نو په دې سره غسل دا نه واجبېږي. البته کپړې پرې ګنده کېږي او دست پرې ماتېږي، خو غسل پرې نه واجبېږي. درېیم نمبر هغه اوبه دي چې هغه ډېرې باریکې او نرۍ او هغه د اودس ماتې سره د انسان نه ځي، نرۍ غوندې په هغې څوک پوهېږي نو، خو په هغې باندې غسل نه واجبېږي. دغه مسله ده، په دې باندې ځان پوه کړئ او مهرباني دا کوئ چې دا مسلې مخکې شیر کوئ او زموږ دا پیج او چینل ځان سره سبسکرایب کوئ او دا فالو کوئ. تاسو ته به نورې اهمې مسلې چې کوم دي د ژوند سره تعلق ساتي او په ډېرې بنیاد باندې هغه موږ ته مخې ته راتلی شي، نو د هغې نه به تاسو خبرېږئ. مهرباني کوئ دا مسلې چې کوم دی نو تاسو مخکې شیر کوئ او په خپل عمل کې راولئ. جزاک الله.